والی سه معارض وکړلو څه کوشش دا وکړو خواري دا وکړو څه که چیرې شیعه یو اهل بیت علیهم السلام منو پکار دی ایمو هر یو شي کې د شیعتوب رنګ وي هر یو شي کې اوس الموس د شیعو نه ښکته روژه یې شیعو نه ښکته دا د موږ کوو صدقه یو بل سره مدد د شیعتوب نه ښکته ګناه نه کوله د شیعو نه ښکته دې سره سره پکار دی مخبل ودو په باره کې کوشش وي تلاش دا غوي چې دلته شیعتوب رنګو کې څرګند شي داسې نه وي څه نور هر څه وي خدا شی مو امامانو په مطابق نه کوو یا هغوی اوامرو مطابق نه کوو یو شی چې ما درته عرض وکړلو پکار دی ایمو ودونه هم اسلامي و هم ساده وګرځي ما اوس درته عرض وکړلو چې کسه دا اسراف امام علیه السلام نیم ګلاس باندې رسي نه دي چې هغه اوبه تالی شي ښه ورباندې سوچ وکړئ غور ورباندې وکړئ خپلخوانو ته اندوی وي خپله ورباندې سوچ وکړئ چې آیا ایمو امام سمان علیه السلام ایمو امام رضا علیه السلام ایمو مولا امیر المؤمنین ورمنه زهرا مولا حسن و حسین آیا ایمو ودو کې د اویاو زرو اتیاو لاسو زرو جوړو باندې به دا رسي وي که نه به وي رسي یعنی یوه داسې جوړه چې هغه ورځې نه ماښامه پورې وشي بیا هغه ضایع شي آیا دین به ایمو دا امامان رسي وي که چیرې تا ته خپل ضمیر وویله چې قطعا ما نه امام رضا خفه دی ما نه دولسم مولا خفه دی ما نه علي مرتضی خفه دی بیا پکار دی ما ورته ملیا وتړو چې دا شی بند شي ختم شي دې کې یو شه بیا دغسې ته سترګې مه وړه چې څوک به پیغور وکړي څوک به ګوتې سیخې کړي چیرې یا ایمو تره لور وه یا ایمو پلنکۍ خپلوانو کې وه یا هغوی داسې جوړوي ایمو څه نه وي دا شرم دی ته هغه وخت کې دوره ایمان زورور که دوره ایمان طاقتور که څه وایه چې ما دپاره معیار هغه ورمنه زهرا دی ایمو تره لور نه دی وشه ما نه که ورمنه زهرا په ساده جوړې باندې رضي کېږي ما ته همدا کفي دی مو کوشش خوری به دغه کوو چې مونږ خپل امامان رضي شي کیدای شي دا علماو نه خطیبانو نه تاسې اورېدلي وي خو ډېره ښکلې جمله دی سهار شو ویلې وي خوندوره جمله دی چې کربلا کې ځنه داسې شهدا وو چې کله هغه شهیدان کېدل واس نه ځمکې ته رکوزېده نو مولا حسین به چې کله زنګونو ته وویلې پلتیو ته وویلې د هغه سر به خپل غېږې کې واخیستلو نو هغه شهید به دا ورته ویله ارضیت الحسین د زهرا زویه حسین ته رضي شول یعنی هغوی کوشش دا و چې حسین رضي کړي نو ما داسې کوشش دا وکړو چې هر هغه کار چې هغه سره حسین چهرې باندې مسکراهټ راشي خوندی راشي خوشحال شي هغه علي مرتضی خوشحال شي داسې کوم مو څه کوو که نه 80-90% بلکې دینه زیات 95% ایمو ودونه اسلامي نه دي او قطعا په دغې خبرې باندې ځان ته دوکه ویل نه کوي چې مو واده کې متام وکړل چې څو پورې د اسرافو کې ختم نه دی واده اسلامي نه دی په متام باندې اسلامي نه کېږي که ما درته اول خطبې کې وویله چې شپې وکړي تماشه ورځې وکړي متام مو شو دا نه شول دا دوکه دی فراډ دی منافقت دی اهل بیت علیهم السلام سره ټیک دی بل څه څه بیا وکړي ځینې وخت کې داسې اشته چې ذکرانو ته دا خبره ډېره کوي څه نه مو هېڅ یو کې نه دي کړي نو ذکیر ته د دوکه ورکوي اوس امام زمان ته څنګه ورکوي دغه ته راپور نه رسېږي علي مرتضی ته ته راپور نه رسېږي خدای ته نه کسي ورمنه زهرا ته ته راپور نه رسېږي ته عملنامه هلته نسي نو ذکیر څه حیثیت لري صفا ورته یې څه دوه کارونه د موږ کوو مو دا هسې تاسې په د وطن جمله شته یو ګوټ کې څه کمرې ته وځي نه وځي تاسې څه ورته یایي چې یا وځه یا وایو که نه ارنوسه څه وځي نه وځي اهل بیت دا نشي یا اسلام دا مکمل ارنوسه یا مکمل اوسه څه دا نیم دست طرف د نیم دی طرف کسی ای منافقت دا به نه کوي نؤمن ببعض و نکفر ببعض دا یمنو ما غامنو دو کیدای نشي و دا باسه د دوایم ساره مجلس متا ماو کی کوا بالکل اسلام ولا اصول مد نظر وسطه اسلامی اصول دا ودونه اسلامی شي دا صدا شي دا اسراب نه باش شي بس دینه غټه خبره بل نشته کسه د یوه بله خبره کوم دا ډیره مهمه ده یو اخلاقي بحث ده یو فقهي والا بحث ده دغه دوه کې فرق ده دا دوه یو بل سي تړل یادي ځنه ځکه مثلا
فقه کې حرام نه دی څه ښځه بیوټي پارلر ته لاړه شي. سوچ کوئ په خبره ته حرامه نه دی څه لاړه شي. میړه ته یې ځان جوړ کړلو چونکې اواز پای واده دی نام یې د ځان یې جوړ کړلو څومره رنګ روغان یې وکړو فقه حساب سره حرام کار یې نه وکړلو خو اخلاقي خبره دغه دی څه د دوره پیسې څه بې ځایه خرج شولې آیا دې سره ته بل کار نه کېدل 10,000 به خرج شوي 15,000 به خرج شوي که دې په ځای کم ریټ باندې شوی وی یو دویمه نکته اوس فقه طرف نه اوس کسه حرام سره بیا راتلی شي هغه څنګه آیا هغه ښځه څه بیوټي پارلر ته ورسي هغه څه ورته یایي څو بجو نه دا کوي دا رنګ روغن تقریبا 14 غنټې یا 12 غنټې په کور دی ته اوبه ونه رسېږي همداسې دی که نه دی څو لمونځونه ضایع شوله وکړي لوړل لمونځونه که نه لوړل کېدای شي ورځې مازدیګر لمونځ ورسره لوړ شي یا ماښام ماسخوتن لمونځ یا یې سبیل لمونځ نو دغه شی دا یوه نکته بله خبره دا دی څه هر دویم سړی کورمیول یا هر دریم سړی دا خبره ډیره کوي سوچ کوئ دغې خبرې ته ما بار بار ویلی یادی هر دریم سړی دا یایي څه بازار کې ښځې سارې دي یایي دی که نه دی یایي د کورمیوالو توری و غیرت څه شول غیرت بازار نه شروع کېږي ښه سوچ تا کوئ غیرت کلي نه شروع کېږي غیرت خوني نه شروع کېږي شجاعت خوني نه شروع کېږي د ته څه شوهر یې ته دغې خبرې نه رسي یې سوچ کوئ دغې جملې ته دا لوړله بازار ته بیوټي پارلر ته دا راشي 2 بجې دا نومې راغه 3 بجې راغه ماښام 8 پورې دا ټوله نامحرمې کسي ته ونې راځي سهار 3:30 وایي راشي مماز وایي راشي څه کوو نومې د کس دوی هغوی کوله دی که یې تو کوله دی کسه دغه ځای کې بیا دالته غیرت وکړه دا مهم دی هغه دوره نه دی مهم هغه پردی ښځه دی هغه پرده شهودي دی هغه بکرا شهودي دی که هغه بازار ته راغلی وي بیله راغلی وي یا دوره سختی به نه وي دوره به سخته مرحله نه وي لکه مرحله دغه سخته دی څه داسې هم اورېدلي دي څه هغه بیوټي پارلر نه څه کله کوزېږي نه هغوی داسې ورته وایي چې دا ډستونه به کاټ راوړي ځکه به کاټ راوړي څه پوس مټه پورې مو ګلان جوړو نه مټه پورې دا لاسونه یې څرګان دا څه دکان نه یا کور نه راوځي ګوړې کې کیني د سوره نه محرم وي کس خبر ته مو سوچ که نه ده شوس دا شی نه مهم دی کسه بېځایه غیرت نه اول غیرت خوني نه شروع کېږي ما دا روایت مخکې بیان کړی دی خو دا زړه نیولې کوئ دا ډېر مهم روایت دی څه امیر المؤمنین یایي ای ښځې بهر وتله دا دوره خطرناکه نه دی لکه بې باوره سړی خوني تر نه بسي و دې روایت تشریح نه درته کوم بیا مې شي ته وکړم خو صرف یوه شیان دغه دی څه کوشش دا وکړه چې امام حسن مجتبی ته امیر المؤمنین فان شدت الحجاب علیهن خیر لک ولهن دکه تو شدت وکړلو حجاب مسئلې کې ټیکري مسئلې کې زویا حسن جان دی کې تو ته فایده دی تو خلخانی ته فایده دی دا نصیحت دی د امیر المؤمنین الان که هغوی خلخانی نه مزدا کړي دي چادر ټیکرای افات ما هغوی نه مزدا کړی دی خدا بوتو سیده یایي څه خلخانی نه سوره ټیکري مسئلې کې حجاب مسئلې کې حیا مسئلې کې سوره سختی کوای شوی دی کې تو یا فایده دی که اول یا فایده دی اخوان دا فایده دی اینونو او کې فایده دی لذا یو شای څنګه مو کوشش وکړو ودو کې اسراف او دغه شي ته مو په کار دي سوچ وي ور باندې غور خپل ور باندې سوچ وکړو خپل ور باندې فکر وکړو څه دغه کار او څه د کوم مکو او امام زمان امام رضا علی مرتضی ورمنه زهرا رسول الله د رسیدي کنه دي رسي صلوات الله محمد علی محمد